دستي ابتوار ته علمي بیټک کیږي دا د دې مقصد څه دی؟ زموږ ته کوم علمي بیټک وو هغه کې خاص خبره دا ده چې هر سړی خبره اورو. دویم د خبره موږ د دلیل پر بنیاد اورو. خلک ریفریشمنت غواړي، پیاله چای ورکوي، شی ورکوي که نه؟ په مجلس چې موږ کله کوو وار سړي ته موږ خپل د رای اظهار ورکوو. په مجلس کې د علم د دلیل په بنیاد خبره کیږي که دا دی چې بس ورور ستا زما رایه دا ده چې څوک مطلب هغه مطالعه نه یې کړې هغه نه کړې خالي اورېدل ته راځي راتلی شي؟ بالکل راتلی شي. چې د علمي مجلسو له راځم او دا خبره د زړه او د دماغ سترګې مې خلاصې شوي چې هر سړي ته اختیار ستا اورېدل ستا چې مطلب موږ چاته خپله رایه ورکوو ګایېږو زموږ خبره اورېدل کېږي. ماشاءالله د بیخي ډېر ځوانان راځي د هر شي په باره کې چې کوم دوی سوالونه کوي. هوټل علمي مجلس و دا اول وار زما لپاره ډېر عجبه وله. کم وخت محمود صاحب موږ راوغوښتو موږ په دا مجلس کې کښېنستلو نو اول دا د دماغ ګسه اول واره خبرې زده کړې. د لس بجو څخه ونیسي تر 2 بجو پورې دا مجلس کیږي. شرکت کولی شي خپل انډیوالان راوستی شي دلته د علم د دلیل په بنیاد خبره کیږي او که ته چیرې ګایېدی نه سي بالکل د محمود صاحب وینا دا ده چې ګایېږم په خاموشي سره خبره واوره. وڅنګ ته یو هوټل دی سخیداد هوټل. په دې سخیداد هوټل کې هر هفته یو علمي او ادبي مجلس کیږي. تی سره به نن د دې علمي او ادبي مجلس تعارف وکړو چې دا څنګه کیږي، څوک یې کوي. موږ سره ناست دی دا ټیم محمود صاحب څخه پوښتنه کوو. محمود صاحب کې څه ویونکو ته دا اورېدونکو ته دا ووایي چې دستي ابتوار ته علمي بیټک کیږي دا د دې مقصد څه دی؟ دغه څه ولې کیږي؟ د په هفته کې 1 وار کیږي، 2-3 واره کیږي؟ مننه محمد نبي صاحب. ما خو نه غوښتل چې دا مجلس پر سکرین راولم. نور یو ناست یو مجلس نو چونکې ستا ډېر ضد او ستا ډېره مینه او وسیله وه دغه جواب موږ سره نه و. دلته موږ ډېره ناسته کوو په دې هوټل کې. یو خو دا د علمي بیټک کار موږ جنا خو علمي بیټک معنا دا ده چې موږ خپل دوستان دي، ځوانان دي، د یونیورسټۍ هلکان دي، د کالج هلکان دي او داسې په دې ښار کې نور ملګري دي چې پر یو موضوع باندې دلې موږ کښېنو، ګپه کوو، مجلس کوو. هغه که هره موضوع د دې موضوع متعلق زموږ چې دلته کوم علمي بیټک وو هغه کې خاص خبره دا ده چې هر سړی خبره اورو. دویم د خبره موږ د دلیل پر بنیاد اورو. مقصد کته دا وایي چې 2 جمع 2 4 دی. پر کوم دلیل 4 دی ته موږ ته دلیل راکړه. که چیرې یو سړی ښه دلایل ووایي، ښه مجلس وکړي، موږ د هغو سره قانع کېږو. که چیرې په وخت تېرېدو سره موږ ته بل مجلس راسي، بل دلیل پیدا سي، نور مخته پیځو. محمود صاحب د مجلس په هفته کې 1 ورځ دی که 2 ورځې دي؟ دا په هفته کې زموږ چې دی 1 ورځ علمي بیټک دی او کله زموږ دلته کښنی دا کونج چې دی دا زموږ د لینګویسټکس کلاس هم دلې کېږي. موږ څه ملګري دي د یونیورسټۍ چې هغه دلې موږ سټډي کوو. موږ ته کاله ترخی چې هم دلې میلاویږي او دلې موږ د یونیورسټۍ چې کوم لینګویسټکس بوکس دی هغه هم دلې موږ وایو. دا کوم علمي مجلس دی کوي دا د څو بجو تر څو بجو پورې؟ دا تقریبا د 10 بجو چې ونیسي تر 2 بجو پورې موږ دلې یو. تر 10 بجو تر 2 بجو پورې په دې کې عام پبلک هم راتلی شي؟ هر سړی ته اجازه شته؟ ډېر ملګري راځي. کله دومره راشي چې دلې ځای نه دونه ظاهره دا هوټل دی نو خلک ریفریشمنت غواړي، پیاله چای ورکوي، شی ورکوي که نه ورکوي؟ بس تر خپل وسه پورې بېوسي د وسینه د رحمان تر خپل وسه چې جارېږي هغه یار وي. موږ تر خپل وسه پورې مې اکرام کوو. دوستان ستا هغه هم چای راغواړي. کله چا ناشته نه کړې پراټه خوري، شیدو ترخی چای، شنې چای، تورې چای، ګرې چای چلیږي. دا هوټل ډېر ښایسته چای پخوي. خاص کر چې کوم دلته دلې پتې استاد دی هغه زموږ خصوصي رعایت کوي، زموږ ډېر خیال ساتي. محمود صاحب علمي مجلس شروع کړی دی د ډېره وخته شروع دی، پر سکرین باندې نه و، اوس خو دا دی پر سکرین راغلی. باید چې د پښتون ښار خلک هم دلې راشروع شي، خاص کر ځوانان. زما تاسو یو سوال دی، خالد ته ګایېږي که نور چاته موقع ورکوي چې هغه یې وګایېږي؟ دلته دی چې دلې به ډېر خلک راشي خو دا ځای دومره کوچنی دی چې د دونه ځایو توان نه لري. زه وایم چې څنګه ځایونه دي، هوټلان دي، هر ځای به دغه رنګه ګپې کېږي، مجلسونه به کېږي. زموږ د علمي مجلس مقصد دا دی چې انسانان چیرې سره کښېني باید چې هلته علمي مجلس وکړي، ګپ هم وکړي، خندا هم وکړي. په دې کې د کسان شته چې هغه کله سګرېټ تاوا کېږي، موږ د پر سګرېټ هم مننه کوو او د دلې که دی صدقه یو لطیفه وکړي، وخاندي، پښې وغځوي، موږ له یوه شي سره څه غندنه نه کوو. او دویم شی دا دی چې دلته علمي مجلس چې موږ کله کوو هر سړي ته موږ خپل د رای اظهار ورکوو.
دا سړی حق دی د ورځ راغله د جزا دوی خبرې معنی دي کړي دغه دوستان ملګری زوارم زه یو خبر نه کې کوم زوري نه ده چې د دې میر مجلس بزایم دلته هغه سړی گایږي پښتانه وای تو په شونډانو کېږي هغه سړی دلته گایږي د چا په دماغ کې څه هغه سړی دلته گایږي چې تل شاله کتاب سره مې نه خالی کتاب ویل نه دی ډیر خلک کتابونه وای لیکن سوال دی په کتاب کې کراو کوټه راایستل دا هم ډیر ضروري دی که چیرې سړی خالي د کتاب سهاره واخلي خالي سټډي کوي کتابونه کوي خو دته د خبرې توان نه وي طرز نه وي یا کراو کوټه ته لی نه سي د یو خبرې انالیسز نسي کوی دا هم ډېر ګواښ جوړېږي. اچھا په علمي مجلس کې یو خاص ټاپک باندې ګایږي که مختلف ټاپکان ډسکسوي که یو ټاپک وچېړي هغه تر سره ورسوي بیا بل ټاپک شروع کړي یو خو د ملګرو تر انټرسټ دلچسپۍ پورې کار لري کله کله موږ یو ټاپک دی 3-4 هفتې پر لپسې روانې کله کله داسې چې موضوعګانې بدلیږي کله یو سیاسي موضوع کله داسې علمي موضوع مثال په دې معنا سره مذهبي موضوع دنیا ته راسي ساینسي موضوع دلې راسي او زموږ د ځوانانو چې کومه د تعلیمي مسایل دي پر دې موضوع باندې موږ خاص ډسکشن کوو او تر ټولو اهمه موضوع چې هغه سماجي او سوشل موضوع ده چې دلته له ځوانانو سره چلند څنګه پکار دی د ده سره په کور کې په کلي کې په وطن کې په معاشره کې څنګه چلند پکار دی یا په یو سکول کې یا په دیني اداره کې یا په تعلیمي اداره کې له ده سره چې استاد چلیږي کله کله موږ ګیلې و شکوې هم کوو دغه لامل راباسو بیا هغه ته د پای ټکی ږدو دغه پایلې موږ تلو نو ډېر خبرې کېږي لکه څنګه چې دا کائنات داسې رنګینه دی دا مجلس هم داسې رنګینه وي چې داسې موقع کله کله ځوانان ته ورکوي چې به روانه هفته پر دې ټاپک ګایږي ته سټډي ورته وکړي ته لیکچرز وګوري یوټیوب ته ولاړ شي کتابونه وګوري داسې ټاپکان ته چړي خلکو ته موقع ورکړي چې روانه هفته پر دې تیاری وکړي په تیر ورځو کې خو موږ دلې نو راغلي خو دغه مجلس کله کله موږ پر یو خوا ولاړ شو چې چیرې موقع یې هلته هم کښېنو موږ پر دې موضوع باندې وګایدو چې زموږ ځوانانو ته تعلیمي کومې ستړي ورپېښې دي د سلیبس د لحاظه د کورس د لحاظه او په دې کې د معاشي مسایل د سماجي مسایل د نفسیاتي مسایل او د اساتذه او د غوا چې کوم ګواښ دی پر دغه موضوع مثال موږ سره وګایدو پر دې باندې موږ ډېر په مجلس کې د علم د دلیل په بنیاد خبره کیږي کدا دی چې بسرور استا زما رایه ده ستا رایه موږ اورو موږ دار سړي رایه اورو خو دا ته چې کله دعوه وکړې زموږ د مجلس اصول دا دی چې سړي یو خبره وکړه دې ته دعوه وایي اوس دا دعوه په کوم دلیل ته ثابته یې ته چې یو خبره کوي دغه سره زه دا ستا خبره ته چې کوم مجلس ته ماته کښېښوي زه دا څنګه ومنم د منلو لار ته ماته چېښوي مطلب ته حوالې به خامخا پکښي د علم د دلیل دنیا به خامخا برداشت کله کله موږ د کتابو مجلس کوو د کتابو مجلس موږ کوو چې پلان کې کتاب دا لیکلی دی دا کله موږ پر دې ګایډو چې دغه کتاب خبره تر کومه حده منل ضروري ده کتاب په خپله څونه جوور دی او څومره صحیح دی علمي او ادبي مجلس کې اختلاف راځي تنقید راځي سوال پورته کیږي ظاهر د علم دنیا ته چرای د درې بخامخای علم اختلاف تنقید سوال آیا دلته تی پر بل سره تنقید کیږي اختلاف کیږي کنه کیږي دلته اکثر ملګر ته دا ښوونه شوې ده چې تنقید څه ته وایي هغه باندې ستا رساله ده یک شنې مقاله دې لیکلې ده ما ټول دوستانو ته ورکړې ده او دلته موږ چې تنقید کوو هغه علمي تنقید دی یعنی د علم پر بنیاد یو شی صحیح دی یو شی غلط دی د چا پر ذات باندې دلته حمله نه کیږي نو چې کله خبره د ذات د حملې د ذاتیاتو راشي هغه مجلسونه خرابېږي دلته دا شی شته نه دویم خبره اختلاف که چیرې د ټولو اتفاق پر یو خبره راشي نو بیا خو خبره مجلس خوند نه کوي مجلس هغه خوند کوي چې باغه کې اختلاف که ته کائنات ته وګورې د کائنات کې یو خړه مځکه ده دغه څه مختلف ګلونه راوځي د دې اختلاف د وجې د مځکه ډېره ښایسته ده محمد صاحب اخر سوال دی اخر سوال دا دی چې دلته ځوانان راځي دام راځي ګرد راځي آیا په دې کې ګرد ګایږي که دا رقم هم شته چې کوم هر چاته اختیار دی اختیار ورټولو ته شته لیکن خبره چې د چې کوم ماحول وویني چې دلته خلک د علم پر بنیاد خبره کوي نو دی بیا شاید دې خبرې ته سوچ وکړي چې زه وګاږم که نه وګاږم که نه اجازه ورټولو ته شته ما اول درته وویل په اول شروع کې چې تو په هغه شونډانو وایي تو په شونډانو کېږي نو چې چا سره څه وي هغه به ګایېږي چې کوم څوک مطلب هغه مطالعه نه یې کړې دغه نه کړې خالي اورېدلو ته راځي راتلی شي بالکل راتلی شي هغه داسې کسان دي چې سبا دی د خلکو مشورې یعنې ګوره دا سړی دلې رالي کښېنستی ما سره 5 ملګري دي هغه یوه هفته که درس سټډي کړې ده نو دا سړی د یوې هفتې د 5 کسانو سټډي مجلس دی دلې اوري د دپاره ډېر غټه موقع ده دی چې دونه وخت پیدا کوي دومره سټډي کوي دومره مطالعه کوي او دا کتابونه دی پیدا کوي د دپاره په اساني سره دته رسېږي محمد صاحب
د معاشرې په شعور کې علمي او ادبي سرګرمیانې دا رقم اکټیویټیز سټډي سرکل بوک کلب علمي مجالس مشاعرې دا کوم کردار ادا کوي؟ د دې ډېر غټ کردار دی والله هغه څنګه یو شعر و لاسونه سره یو کړو او چې زړونه سره یو کړو. اوس خلک دی د خلکو د اورېدلو والا څوک نشته، یعنی د کتاب سره سات تر کتاب زیات د انسان سره تعلق ډېر سوری دی. که چېرې موږ تاریخ وګورو 1.25 انبیا راغلي دي، په دې انبیاو کې 313 رسولان راغلي دي. رسول په دې دی چې دته کتاب ورکول شوی دی. د دې معنا دا ده چې تر کتاب انسانان زیات راغلي دي. نو انسان چې دی د انسان خوراک هم دی، ځکه انسان چې دی سوشل انیمل دی، دا خپل ضرورت ستا. نو چې کله ته یو سړی واورې د هغه زړه دماغ ته خالی کې د جذبات خیال وساتې، هغه مطابق د ته روزنه ورکړي، د معاشرې دانګه په وجود کې راځي. تاسو تاریخ وګورئ دا پر سوشل میډیا باندې چې په دنیا کې دا ټیم بعضې ممالک سته چې د ساينس د ایجادات او د مصرفیات د وجې دومره سره لرې سو چې د سوشل خوراک کم سو. دغه دپاره اوس د انسانان په کرایه اخلي، چاته خپل پیمنټ کوي چې باید ته ماته 2 غنټې وګایږ، ته 3 غنټې ماته وګایږ، ته ما واوره. نو چې موږ یو د بل د اورېدلو هڅه وکړو، کوشش وکړو، دا به یقینا د خلکو ته یو نوې تجربه ورکوي، یو نوې خبره به ورکوي، نوې پیغام به ورکوي. د دې سره د دې سړي فکر بدلېږي. لکه موږ ځوانانو سره چې موږ کښېنو هغه دا وایي چې د دې علمي مجلس سره موږ ته دا ګټه شوې ده چې موږ په ذهن فکر په دې کې ډېر چینج راغلی دی او موږ وده محسوسوو. محمود صاحب اخر سوال دا دی چې آیا په دې کې یو خاص ټاپیکان ډسکسیږي که پر هر موضوع تیږي؟ هر موضوع، هر خبره، یعنی ادب دی، ساينس دی، ټیکنالوژي راځي، انسانان د مختلف راځي. زموږ سره د کسان ته چې یو ورځ موږ خالي د لینګویسټکس پر موضوع وغږیدو، د پښتو ژبې پر وجود باندې وغږیدو، دارنګه موږ پر ساينسي موضوع باندې غږیدلو، پر شعر او شاعري باندې غږیږو، پر ډېر شانو غږیږو، پر مذهبي ټاپکس باندې غږیږو. کله کله آیا دا موضوع را روانه موضوع دا و چې د زموږ چې کوم مذهب دی دا به د جدید دور سره به دی څه کوي؟ بیا ملګري سوال پورته کړي چې یاره جاپان کې دا ټیم په 2060-70 کې وایي، لیکن دغه سره باوجود داخل کې اسلام زیاتېږي. نو دا اوس په داسې موضوع باندې خلک وغږېدلو او خپلې رایې پیش کړې، خپل مجلسونه یې وکړو. پر چا باندې دلته یو شی دی سپکه نشته، نیوکه نشته، د چا پر رایې باندې اختلاف کېدی شي. یو جان مننه. دا محمود صاحب تاسو ته خپله وینا وکړه. اوس به د ملګرو څخه چې کوم څوک په دې مجلس کې کښېني شرکت کوي، د هغو څخه پوښتنه وکړو چې د دوی د دې مجلس په باره کې، د علمي مجلس په باره کې د راتګ د بعد دوی څه رایه لري؟ زه دا وایم چې کوم سړی ژوندی ځان بولي نفسیاتي طور یا بدني طور، هغه به سوشل ګیدرینګ جوینوي او هغه سوشل ګیدرینګ که بیا چیرې علمي مجلسونه وي نو سړی ډېر ژوندی کېږي. به طور یو نوی ځوان زه چې د علمي مجلسو له راځم او دا خبره د زړه او د دماغ سترګې مې خلاص شوي. یکړ کتاب سړی تر ځایه نشي رسولی. علمي مجلسونه ډېر بهترین او ډېر ضروري دي انسانانو. ځوانانو ته څه پیغام ورکوي چې دا علمي مجلس ته راځي که نه راځي؟ علمي مجلس ته که چیرې ځوانان غواړي چې پر موږ پرمختګ وکړو، موږ د ذهني روزنه وسي، په موږ کې شعور راسي، دا علمي مجلس او کتاب یې لاره ده، بله لاره د کوم پرمختګ نشته. اشه داسې دي چې ډېرې نکتې دا رقم دي چې په کتاب په سمجھ کې نه راځي، دا په علمي مجلسو کې حل سي. آیا ستا مخ ته داسې نکتې راغلي دي په کتاب کې چې هغه ستا په سمجھ کې نه دي راغلي، لیکن چې په علمي مجلس کې ته کښېنې هغه ستا په سمجھ کې راشي؟ خامخا به راځي سر. دا ضروري دی هر انسان خالي د کتابه سره ډایرکټلی خامخا به کېږي، لیکن دونه نسي کولی چې هغه دی باندې پرمختګ وکړي او تر سره یې کړ ځان ته ورسوي. د هغه دپاره دی به خامخا علمي مجلسو ته راځي. زه به ذاتي خود چې دلته علمي مجلس ته راغلی یم په تنقید، په اختلاف او په دلیل باندې زموږ خبره اورېدل کېږي او موږ اوس سر خلاص وو چې اوس د یو دارنګه د تنقید او د اختلاف او د علمي دنیا هم شته چې سړی خپل څه کې ویلی سي او څه شی کې زده کولی سي. ایجوکیشنل موضوع ظاهر د ګډ ایجوکیشنل موضوعات دي، د معاشرې متعلق موضوعات دي، قرآن دی، حدیث دی، فلسفه د هر شی ډسکس کېږي. آیا د سکول یونیورسټي کالج متعلق څه مسایل هغه ډسکس کېږي؟ بالکل. محمد نبي صاحب زموږ د هفتوار علمي مجلس علاوه زموږ دلته د لینګویسټکس کلاسونه کېږي. آیا موږ که زه دا خبره وکړم غلط به نه وي چې موږ د فرست ایئر سیمسټر په دا هوټل کې موږ ترسره ورسوو. فرست ایئر سیمسټر د لینګویسټکس ته نو هر سړی ته موقع میلاوېدلی سي، که د کالج سټوډنټ وي، که د لینګویسټکس سټوډنټ وي، که د هر فیلډ سټوډنټ وي، هغه دلته په دغه کې خپل ترسره ځان کولی سي. دلته چې موږ کله د علمي مجلس له چې راځو او دلته چې موږ ناسته کوو او دلته غټه خبره دا ده چې دلته د هر سړي ته اختیار سته اورېدل سته، چې مطلب موږ چاته خپله رایه ورکوو، ګایېږو، زموږ خبره اورېدل کېږي
موږ په هغه باندې موږ ته ډېر دغه ملاو شوي دي، ډېر دماغ مو وسې شوی دی او موږ ته ډېر مجلسونه معلوم شوي دي چې باید دا مجلس د بند یو رقم دی، دننه چې پکې کتلی سړی واوري هغه بل ته راوي چې حقیقت یو رقم دی، د بند بل رقم مجلس دی. او دلته موږ ته موقع ملاویږي او غټه خبره زموږ دپاره داسې ده چې دا کوم ملګري دلته راځي لکه محمد صاحب چې ګوره د ایجوکیشن سره ریلیټډ دی، بلال دی د سټوډنټس دی، او بل دغه ملګری بلال احمد دی دا هم د سټوډنټ سره دی، د معاذ صاحب دی د ایجوکیشن د ټیچر سره دی. دا تر هر سړی چې مطلب دلته راشي د هر یوه خبره اورېدل کېږي. په دې علمي مجلس کې، په دې بیټک کې، په دې ناستې کې موږ ته ډېرې غټې فایدې میلاو شوي دي چې هغه په ډېر څه نه میلاویږي. دغه علمي مجلس نه موږ ته ډېرې فایدې میلاو شوي دي. نن سبا چې موږ ګورو ورسره د نوي ځوانان چې راپورته کېږي اکثره د ډیپریشن ښکاري، هغه په دې باندې د خپل وخت چې کومه دی وده شانتې ورکړي چې هغه د پیدا ګټه نه رسي. مثلا لکه ګیمونه چې کوي یا داسې پالتو موبایل ته داسې وخت ورکړي، چونکې موبایل د استعمال شی د ګټې د پیدې شی دی، لیکن دوی په هغه طریقه نه استعمالوي. نو موږ دغه مجلس دغه د ډېر ټیمه څخه د مجلس علمي مجلس د بیټک موږ د ډېر ټیمه څخه روان کړی دی او ماشاءالله د بیخي ډېر ځوانان راځي د هر شي په باره کې چې کومه دوی سوالونه کوي، چا هغه مذهبي ټاپک یا داسې ټاپک. موږ محمود صاحب داسې جوړ کړی دی، ګرده ځوانان مې داسې جوړ کړي دي لکه دوستان. ډېر ځوانان د هغه د ډیپریشن ښکار دي، په زړه کې ډېرې خبرې چې هغه دوی شیرولی نه شي، ولې دوی داسې دغه ساتي نه لري چې دوی خبرې ورسره شیر کړي، د اعتماد والا سړی نه لري چې ورسره شیر کړي، او بیا داسې سړی نه پر پیښېږي پر هغه سم ټریک باندې دوی روان کړي. او دلته ماشاءالله چې کومه دي د هر رنګه د خبره چې دی وکړي د هغه حل دته په دلیل ملاویږي. او موږ محمود صاحب داسې ګڼو لکه زموږ استاد نه زموږ انډوال، او بیا که دا نور انډوالانو سره چې کوم دی د دې خبرو حل یې ګرده دا رنګه ځلګایږو. ماشاءالله موږ ته ډېرې پیدې میلاو شوي دي، او موږ بلنه کوو دا نور انډوالانو ته چې راس په دا مجلس کې کښېنئ، علم زده کوي، خبرې زده کوي. نن سبا داسې ځوانان چې هغه خبرو چل نه ورځي، پر اوله دومه شکنځا باندې خبره باندې شکنځایي، لیکن خبرو چل نه ورځي. دلته انسان خبرې هم زده کولی شي، ادب و علم هر څه دلته میلاویږي. هغه سره ساعت ساعت موږ مېلمه نوازي هم کوو. اصل کې د کوم د هوټل علمي مجلس و دا اول وار زما لپاره ډېر عجبه وله. کوم وخت محمود صاحب موږ راوغوښتو، موږ په دا مجلس کښېنستلو، نو اول دا د دماغ ګسه اول واره خبرې زده کړې، بیا دلته زموږ د سټوډنټس کوم رای هغه اورېدل کېږي، موږ کوم یو دغه وکړو هغه اورېدل کېږي. برته علمي مجلس کې موږ زده کړه وکړله، موږ کوم علمي سوال یا موږ کوم لینګویسټیک یونیورسټي باره کې دا شیان موږ ډسکس کوو او زده کوو. دا تاسو واورئ د محمود علمي مجلس، موږ دې ته وایو چې محمود علمي مجلس دا به همیشه هفتهوار وي، په سخیداد هوټل به کېږي. سخي هوټل چې کوم دی دا د کچارۍ و څنګ ته د پیمشا ګلي باندې چې کاټېږي او د کچارۍ چې کوم مسجد دی هغه ته مخامخ دی. په دې کې به هر هفته د 10 بجو څخه ونیسي تر 2 بجو پورې دا مجلس کېږي. او دا مجلس چې کوم دی چې هوټل ته راننوځئ د روډ د خوا څخه خاص په دا کونج کې د ځوانان ناست دي، مجلس به کوي، تیم شرکت کولی شي، خپل انډیوالان راوستی شي. دلته د علم د دلیل په بنیاد خبره کېږي. او که ته چیرې ګایدی نه سي، بلکل د محمود صاحب وینا دا ده چې ګایږم په خاموشي سره خبره واوره. دا مجلس به هر هفته وي او په دې کې موږ دا امید لرو چې ځوانان په دې کې شرکت کوي، او دا امید هم لرو چې په پښتون کې څومره د کار خلک دي، په هر ځای کې په پښتني سیمه کې د کار خلک دي، هغه دې باید چې دا رقم علمي بیټکان شروع کړي. د دې په نتیجه کې به زموږ معاشرې راپورته شي، زموږ په معاشره کې به شعور راسي. انشاءالله د یو بل پروګرام په ورځ به تاسو سره ملاقات کوو. د خدای په امان.